مګور عالم ته سپک مګور عالم ته علماء لیکلي دي چې څوک عالمانو ته سپک ګوري په بدترین مرض باندې به خدای پاک مبتلا کوي په بدترین مرض باندې به خدای مبتلا کوي په کټ کې به وریږي دا به کټ نه بیا را پانشيږي دا په کټ کې چې کوم دې توی شي دا به کټ نه بیا را پانشي بلکې د چې کوم دې چهره او د مخ او پر زبان او پر جبه باندې به الله تعالی مرضونه مبتلا کوي سوچ په علماء پسې مذاق کوي سوچ علماء پسې ټوکې کوي سوچ په علماء پورې خنداګانې کوي شیخ ادریس صاحب دامت فیوز هم فرمایل یو مدرسې ته مطلب هلته به دستاربندي وه یو ورځ یې کال لاړم په سکول کې پروګرام وی ما چې ولې دا خو چې کوم دی تاسو په سکول کې وی راته ویل چې هغه مدرسه وه مونږ یې راوشړلو هغه مونږ راشړلي وو چې نور به دلته سبق نه وایې بهرحال وی زه خفه شوم ډېر زیات دعا مې وکړه پر روان کال باندې بیا لاړم چې بیا لاړم په هغه مدرسه کې بیا پروګرام و وی پوښتنه مې وکړه چې تاسو مدرسه بیا میلاو شوله وی راته وی چې او میلاو شوله وی چې څنګه ویل چې هغه کوم سړي را باندې مدرسه بنده کړې وه حق راغې سوال او مینت یې راته کو چې مدرسې له راځې وی چې ولې وی چې الله په یو ګنده مرض کې مبتلا یا مردار مرض کې الله تعالی مبتلا کو چغې به والې بعضې علماو لیکلي دي چې ځینې کسانو به په عالمانو پسې کنځلې کولې علماو پسې بیا بدې ردې ویلې وی الله تعالی د هغوی په خولو کې چینجي پیدا کړل په ژبو باندې الله تعالی چینجي ولګول هغې باندې چینجي مسلط شول پام کوئ ګورئ پام کوئ ګورئ پام کوئ ګورئ علماء د قرآن ښودونکي دي د علماو په ژبو باندې حدیث د جناب رسول الله او د الله قرآن پروت دی قسم دی د قرآن الله ته ګران دی دا قدرمند دی د دې ښودونکي هم الله تعالی ته عزتمند او قدرمند دی په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حملة القرآن اولیاء الله حملة القرآن اولیاء الله چې د چا په سینه کې قرآن دی دا د الله اولیاء دي فمن عادهم فقد عاد الله چا چې د دوی سره دشمني وکړه پیغمبر علیه السلام وایي دوی د الله سره دشمني وکړه دوی د الله سره ومن والاهم فقد والا الله چا چې دوی سره دوستي وکړه دوی د الله سره دوستي وکړله چا چې د عالم سره محبت وکړو د الله سره محبت وکړو چا چې د عالم سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه چا چې د عالم اکرام وکړو د اکرام د الله وکړو د الله د مینې وکړو چا چې د عالم سره دشمني وکړه فقد عاد الله د الله سره دشمني وکړله د الله دشمني واغستله خدا را د علماو قدردان جوړ شئ الله تعالی ته عالم درکړی دی قدرمن عزتمند درکړی دی اکرام والا جوړ شئ مینه کوونکي جوړ شئ محبت کوونکي جوړ شئ دا عالم زما استاسو خیرخوا دی زما استاسو سره مینه کوونکی محبت کوونکی چې په اجره کې پسې لکۍ وتړې او دومره لکۍ دې تړلي لکه دازې او جلاله لکه دازې او جلاله په شان لکۍ پورې غټه وتړې خو دا ملا صاحب تا ته داسې نه وایي چې دا زوی دې د سبق نه پاس او تا په ما پسې خبرې کړي تا زما مذاق وړاو کړی تا ما پورې ټوکه کړې تا ما پورې خندا کړې ده بلا امتیازه بلا تفریقه الحمدلله ته پسې خبرې کوه ته پسې ټوکې کوه ته مذاق وړاوه الحمدلله د عالم وایي ته مذاق وړاوه زه به د زوی حافظ کوم ته را پسې ټوکې کوه زه به د زوی حافظ کوم ته را پسې خندا کوه زه به د زوی حافظ کوم ته را پسې چې کوم دی نو په جوجره کې او په لار او کوڅو کې را پسې لکۍ تړه زه به د بچی حافظ کوم انشاءالله تعالی ته به ټوکې کې یو ورځ به داسې چې ستا په بچي په سر باندې به پټکۍ تړي ستا کور ته به دررسوته انشاءالله والله قرآن علم دا الله تعالی په دې باندې انسان له اوچتوالی او رفعت ورکوي عزت ورکوي قدر ورکوي منزلت ورکوي تاسو به دا قدر ولا څنګه ورکوي قسم دی په یو لاره باندې زویم رواني په یو لاره باندې پلار رواني پلار یې دکان ته رواني پلار یې دکان ته رواني او زوی علم له رواني پلار دکان ته روان دی ښه خبره ده عبادت ته روان دی حلال مال ګټل عبادت دی نو پلار یې رواني دکان ته زوی رواني مدرسې ته پلار او زوی په یو لاره باندې رواني خو پلار چې روان دی د پروتوکول نشته دا زوی ورسره قدم اخلي الله فرشتو ته وایي د دې خپو د لاندې وله وزرې خورې کوي ځه پلار او زوی روان دی د پلار د خپو د لاندې وزرې نشته او د زوی د خپو د لاندې څه شی دی هلکه وزرې دي ولې دا عزت وله چا ورکو ووایه دا عزت د عالم له چا ورکو دا عزت وله چا ورکو دا قدر وله چا ورکو نو د عالم له عزت الله ورکړی دی قاري له عزت الله ورکړی دی دله منزلت الله ورکړی دی دله اوچت مقام الله ورکړی سپک مه ګوره عالم ته سپک مه ګوره